पाकिस्तान आर्मी चीफ और फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर बेगा डोनाल्ड ट्रंप सरा 1-to-1 मुलाकात शवे दे यानी मीडिया दी मुलाकात ता द कवरेज इजाजत नो दा मुलाकात पर बंद कमरा के शवे दे पाकिस्तान आर्मी चीफ सरा पदे मुलाकात की DGISI होमो मतलब दा मुलाकात दा से मुलाकात शवे दे पदे के बस सीक्रेट खबर के दे शिकीगी पदे वजह मीडिया ता इजाजत होम नो और 1-to-1 मुलाकात शवे दे उस पदे मुलाकात के स खबर शवी दी नो माहिरीन मुताबिक दी मुलाकात के बड़ीर सीजूना डिस्कस की यो खो पके द इंडिया और पाकिस्तान जंग डिस्कस कीगी چې دا जंग कम शे او پاغه کې د انډیا مودي به هم دغه حواله سره سناس بریفینګ الریډي ډونالد ټرمپ لور کړی وي نو څنګه خبره زموږ آرمی چیف سره هم ډیسکس کیږي دویمه خبره چې کم کیږي زموږ چې کم په ملک جنگ روان دي لکه زموږ په ریجن کې چې کم جنگ روان دي په ملک نه زموږ په خطه کې چې کم د ایران او د اسرائیل جنگ روان دي نو د حواله سره به هم په دغه ملاقات کې خبره کیږي کشمیر حواله سره به هم خبره کیږي ځکه ټرمپ مودي ته هم کال کړو چې مودي ورلوي چې په کشمیر باندې مونږ کمپرومایز نه کوو کشمیر زمونږ دی او دې کې مونږ پاکستان سره خبره نه کوو د کشمیر حواله سره مونږ پاکستان سره نه کینو او ډېر ماهرین وایي چې کې دې شي په دې کې د پاکستان چې کم معدنیاتي ذخایر دي دغه حواله سره خبره کیږي جی بل ټرمپ ټویټ کړی دی چې ایران صدر ته پکې دمکی ور کړی د اوس په هغه باندې خبرو کو تر اوسه چې کم اپډیټ سو هغه زمونږ د آرمی چیف خبرې وي زمونږ د آرمی چیف د امریکای صدر ډونالد ټرمپ سره 1-to-1 ملاقات شوه دی په دې ملاقات کې وسره زمونږ DGISPR هم DGISI هم موجود وو لکه مطلب ځان لا سیکریټ خبرې وای چې میډیا ته پکې هم د ملاقات کې اجازه نه و بل ټرمپ ټویټ کړی و چې د ایران صدر ته پکې دمکی ور کړی و ټرمپ خپل ټویټ کې ویلو چې د ایران صدر ختمول زموږ لپاره ډیر آسان دی لکه وبس کل هغه چې چرته پټ نو موږ ته هغه هم پته ده او موږ ته دا هر وخت موږ ته هر وخت رسیدې شو چې په دې ورته د ایران صدر هم قراره جواب ور کړی دی د ایران صدر ول ټویټ کړی دی او زبردست جواب ور کړی دی چې موږ ایرانی قوم زموږ د صدیانو تاریخ ته مونږ په دمکیانو یریدو ولنی او دمکیان یا خلکو ته ورکو چې څوک پیریږي او چې څوک کول شي نو زه او کلاستي آزاد ورتور دي تیرا دا ول د ایران صدر ویلی دي دلته ول ټرمپ ټویټ کړی دی چې لکه ستا ختمول مونږ له غوړې آسان دي دومره ګران نه دي مونږ دام پته چې ته چرته پټي الته ول د ایران صدر وای چې څوک کول شي لاستي آزاد او تور دي تیرا په دې دمکیانو د ځنې ما ایرانی قوم په دمکیانو نه یریږي ایران اسرائیل ته د هر حمله خه قراره جواب ورکړی دی اسرائیل هم د امریکای نه مدد غواړي خو امریکا کلیام لا میدان ته نه راځي ځکه چې ایران صدر ورته دا هم ویلي دي چې د اسرائیل ملګری زموږ دشمن دی او کم سره چې اسرائیل سره یو ځای شنو پاغي باندې به هم مونږه اٹیک کو بل مغربي میډیا باندې دا خبره ډیره زیاته ورله چې امریکای سره یو طاقتور بم دی چې نوم یې MOB دی او د دې بم چې کم طاقت ته د دې بم ویټ چې کم دی 14000 کیلوګرام د دې ویټ ته او د اسما کې 2000 نه سوري د پزما کې 200 کیلومتره پورې لاندې چې کم دی خپل کاروایی کول شي نو دا هم یو قسم له ایران ته دمکی ورکي ایران ته یو قسم لپاره وجه دمکی ورکړي چې ایران ډیل وکي خپل د اټمی چې کم پاور غیر روان کړي دي اټمی ته بم چې غي جوړي نو هغه ختم کی او دغه هر اټمی هتیار امریکا وای چې مونږ تراکه یو دغه شی ختم کړي او ډیل وکي دا جنگ ختم کړي نو په دې وجه باندې دا بم په وجه اوس چې کوم مغربي میډیا د دې بم ډیره صفات کوي یو قسم لپاره ایران یری چې غوړې مونږ سره داسې بم مشته ځکه د ایران چې کم خلک ته هم ته خانو کې پټ دي او د اسرائیل خلک هم ته خانو کې پټ دي نو په دې وجه یری ک تاسو ته خانو کې پټې نو موږ سره داسې بم شته چې غوړېغه ته خانو تم راسي خیر خو امریکا ایران یریدو ولا نه دي ایران ولا قراره جوابونه ورکړي دي په دې ویډیو کې دا اپډیټ سو د ویډیو کتلو زیاته مننه والسلام